دویمه خبره مې دار درته کوله چې د عایشه رضی الله عنها د تقوا خبره مې درته کوله. بیبي عایشه رضی الله عنها د شپې تهجد ته راپاڅېده. څه ته راپاڅېده؟ تهجد ته. کله چې عایشه رضی الله تعالی عنها نیت تړي وې کتل د چپړې لاندې یا د کمبل لاندې یا د صداسي منګې ولوخې پروت د هغې لاندې یو مار پروت دی. هغه مار سر په ځمکه یې ښودلی دی. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها خبره خو درته یاد ده که نه؟ د مار خبره مې کړې وه که نه؟ بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها مبارکه مې فوراً چپړه راواغستله او د مار په سر باندې ووهلو. مار یې وغورځو، مار مردار شو، مړ شو، ختم شو. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارکه می ودرېدنې ته وتړلو. کله چې مونږ کو رب العالمین ته جړا کوي، فریاد کوي. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ته خوب راغی، فوراً اوده شوه. تهجد نه بعد که څوک په خپل ځان مطمئن چې جمع ته راپاڅېدی شم نو خوب کول بیا ښه عمل دی. تهجد نه بعد لږ ټیم دپاره سر ولګې، لیکن بیبیانو بچې انتظام کولو د مانځه نو هغوی خو په ځان یقین و. بس بیبي عایشه رضی الله عنها سترګې ورغلې او چې سترګې ورغلې خوب کې ورته یو بهترین شخصیت راغی. ورته وی ای عایشې تا خو مسلمان مړ کړلو، ای عایشې تا خو مسلمان مړ کړلو، ای عایشې دیت یې ورکا. بیبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک را پاسېدله، سترګې مږی را پاسېدله، ډېره خپه پریشانه ناسته ده. هغه مار یې بار وغورځولو، مار تم ګوري. بیبي عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خوب کې ورته وی ما خو مسلمان وجلی نه دی، ما خو مار وجلی دی او زما د محبوب قول مبارک دی چې مار او مچۍ هغه موزي سي شتا ته ضرر در رسي، د ضرر در رسېدو نه وړاندې مړ کا. ما خو په حدیث مبارک د آقا انعامدار عمل کړی دی، ما خو مار وجلی دی، ما مسلمان وجلی نه دی. دویم دا دی چې کدا مسلمانو د پیغمبر کور ته ولې بغیر اجازت را دن نه کېدلو؟ دې په کار دا دی چې اجازت یې غوښتلی وی، دا بغیر اجازې ولې دننه راغی؟ ولې دننه راغی بیا چې دا مسلمانو؟ هغه ورته وی جواب ورکوي ای د مؤمنانو مورې زه خو ډېر پرده کې ناست وم، ما خو ستانه د تهجد تعلیم یادولو او خپلو جناتو ته مې هغه تعلیم رسولو. جنو ښه مار نو څه شو؟ جنو پیریو. فوراً بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها مبارکه مې سترګې وښکلا وکړې. عزیزانو د یو مسلمان دیت بیبي عایشه ټول د رب العالمین پر رضا باندې ورکړلو. چا دې تپوس کو ای بیبي عایشه ولی تا د یو مسلمان دیت ورکو؟ دا خو مارو. ورته وی والله چې ما خوب لیدلی دی، زه دومره د الله نه یریږم، یو ځلې دیت برابر ورکو. دیت نه بعد بیبي عایشه رضی الله عنها به ژړل، هر وخت به یې ژړل، وی ما نه څه داسې نه وشوي، کاش دا قتل رانه نه وی شوی. دومره محتاط او د زهد نه ډکه وه بیبي عایشه رضی الله عنها مبارکه. قسم خوړلی عبدالله ابن زبیر ورته اوښان رالیږلي د سپینو سرو زرو چې دا څه کا، دا خیرات دا ځان ته قبول کا. نو عبدالله ابن زبیر چې هغه راولېږل د بیبي عایشې روژه وه رضی الله عنها، صحیح وه روژه یې وه، زنانه یې راجمع کړلې او د دواړو اوښونو سره او سپین زر یې ټول خیرات کړل. چې خیرات یې کړل ماښام خادم یې ته وایي څه شته روژه ماتې دپاره؟ هغه ورته وایي هېڅ نشته، هېڅ نشته، دومره وړه روټۍ ده هغه پاتې ده. نو یو بیبي ورته راغله، ورته وایي کاش که داسې دې کړی وی چې د دې پیسو نه دې یو روپۍ یو درهم راغستی وی او غوښه دې پرې راغوښتی وی، نو اوس به دې ورسره روژه ماته کړی وی. بیبي عایشه رضی الله عنها ورته وایي تاسې پاټۍ مې ویلی وی نو وایي تا دوه د اوښانو ډک سونه تقسیموله، تا له دا خیال نه راتللو؟ وایي نه والله که ما د رسول الله په غېږ کې په مړه خېټه روژه ماته کړي.
د نبی علیہ السلام په نکاح کې ما په ماړه خېټه روزه نه ده ماته کړې، نو اوس به ولې ماتوم؟ بیبي عایشه په دې کې ده چې ناګهانه دروازه ووهلې شوه، بار سایل ولاړ دی آواز کوي د رب العالمین پر رضا باندې که څه طعام وي ماته راوړه. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها روټۍ راواغسته، ورته وې خادمې دا بار یوسه، دا بار یوسه او دا ورکاغه سائل تا سائل تا د خدای پر رضا باندې خادم ورته وی نیمه به پریدم او ورته وی د عائشه په سودا کې خپل سوداګانې مکوا، د عائشه په سودا کې خپل سوداګانې مکوا. دومره لوی مقام الله ورکړي. او چې کله ابا هريره رضی الله عنه مبارک براغه نو خصوصي تپوس په کولو مور مبارک څنګه ده. عائشه رضی الله تعالی عنها د ډېر لوی مقام او د لوی منصب خاوند ده. الله رب العالمین ورته په شپږ په تکاله کې دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا نه تلو د دې عمر څومره 18 سال و میشته، 18 سال اته میشته عمرو چې کله حضور پاک علیہ السلام دنیا نه تللو. او بیا د دې ټوټل عمر شپږ په تکاله عمر چې یا 60 سال عمر کې وفات شو او په جنت البقیع مبارکه کې دفن شو. عزیزانو غرض مې دا دی چې حضرت عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه ورته ویلي باس نور نه درلېږم، ته خو دومره خرچه کې دومره خرچه خو تا ته نشم درلېږلی. هغه ویل ښه زما دم د خدای په ذات قسم وي چې تا سره خبرې ونه کم، بس تقوا ته اوس ګوره، زهد ته ګوره. قسم یې وخوړلو. عبد الله ابن زبیر به مال را لېږلو ده به واپس کولو، هغه به مال را لېږلو ده به واپس کولو. ورته ویل ای خوریا مال دې نه قبلوم، ته په ما باندې پابندۍ نه لګې چې خیرات مه کوه صدقات مه کوه، زما په صدقې کې ستا څه کار دی، خو چې مال دې راکو بس زما به وي، ستا پکې څه کار دی. عبد الله ابن زبیر ته ژوند چې ته خوند ورکول، ترور یې خپه ده بلا جرګې وکړې خو صیبه جرګې چې ته نه نه نه. بیبي عایشه رضی الله عنها ویل خوریا ستا په غوږ کې رسول الله اذان کړو، تا ته قجوره خوله کې در کړې وه، تا په دې خوله دا خبره ولې وکړه چې خیرات کم کوه. صحابه داسې خلک هغې دومره ورته ویلو چې لږ ځان ته پرېږده، ټول مه داسې کوه چې ته بالکل ځان هېڅ هر څه نه خلاصه کړې. هغه ول دا خبره دی ولې وکړه. عزیزانو وورئ عبد الله ابن زبیر جرګې را ولېږلې رضا نشوه. چا ورته ویل ای عبد الله ابن زبیر د ښځو لباس واغونده، ای عبد الله ابن زبیر د ښځو صادر په سر کا، د ښځو په شکل باندې راشه، ځکه ته ویلي زه به در سره سترګې نه لګوم. قسم یې داسې کړی. عبد الله ابن زبیر د ښځو صادر واغوستو، د ښځو حجاب ځان نه تاو کو او بیبي عایشه رضی الله عنها کوټه کې ناسته ده. دې ډارې کو ورغې سروري ده که نه، چې کله ورغې بیبي عایشه رضی الله عنها مبارکه حیرانه شوه. ورته وی ای خورې څنګه رالې، اے خورې څنګه رالې سوګې، د کمې قبیلې سره تعلق دی، کور کې ناست دی، مخ دې ښکاره کا چې مخ دې وګورم. عبدالله ابن زبیر ورته سر مبارک نه د مخ نه صادر لري کو او د ترور په غېږ کې سر کېښودلو او په چغو چغو باندې وجړلو. ای زما ګرانې ترورې ما معاف کا، ای زما ګرانې ترورې ما معاف کا. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ مبارک میں د بیبی عائشہ مبارک لاسونه نیولی دی، خلی پورې کلکې نیولی. مورې ما معاف کا، ما معاف کا، بس نه به وایم ټول هر څه ستا نه قربان، خو که ته ما نه خفه لاړې والله که سردار کونین ما ته وګوري چې بیبي عایشه د چا نه خفه رسول الله به ترې نه خفه. مورې ما معاف کا. عبدالله ابن زبیر غېږې ته رانیسي، خوریا دی که نه خوریا دی، بس زه بچیه ما معاف کړي. خو زه دې ښه امتحان کې راوستم. اوس د قسم د ماتېدو کفاره خو د ټولو علماو ته معلومه ده. 3 روجې به نیسي. څو روجې به نیسي؟ 10 مسکینانو ته به روټۍ ورکې. اوهو بیبي عایشه رضی الله عنها مبارکه 10 اوښان یو ځل صدقه کړل. څو اوښانه؟ 10 اوښان یو ځل صدقه کړل، 10 اوښان بیا صدقه کړل. چا ورته ویل ای د مؤمنانو مورې بس دی؟ وی والله چې زما د قسم کفاره لا اوس هم زه چې پوره نه ده، دومره د الله نه یېرېدله. نو دې خبرې موږ له څه راکړل؟
دې خبرې نه استاد سوچ والے موږ د واقعاتو بیانولو مقصد دا نه دی د بیبي عایشه رضی الله عنها د دې محتاطانه فیصلې نه موږ له دا خبره راووتله چې خدای ته وګورئ قسمونه مه کوئ په هره خبره باندې قسم مه کوئ بیبي عایشه رضی الله عنها باندې قسم چا مات کو عبدالله ابن زبیر په دې فقها پوهیږي دا د هغه په اختیار کې نه دی کله چې د هغه په اختیار کې نه دی بیا لسو خان لسو ضرورت دی لیکن د تقوا انتهای دا ده امت ته وایي چې ای امته زه ستا مور یم او زوی له دا نه دي پکار چې په یو خبره باندې یو قسم بیګا کوي او بل قسم سبا کوي د یو قسم کفاره لا پوره نه چې بل ور باندې د پاسه وکي نو چې چا نه قسم کیږي فورا د استغفار غواړي او فدیه دی ورکوي روجه دی نیسي دانن چې د قسم اهمیت ختم شو دا ولې ختم شو سیرت ابن هشام لیکلی وای دا وجه دا ده چې قسم عام شو او دا چاته ګناه نه ښکاري ښکاري ورته ما برګر ته بل خبره کوله مال دې سرک باندې زه ولاړم او سرګټ ملاس کې نیولې او دا سره راکاګم او تاسو شیخان دا بزرگان را باندې راشي او یو سرګټ مې دی لاس کې نیولې بل مې دی بل لاس کې نیولې یو دا او بل دا په ایمان او تاسو ما پس به مونږ کوي جواب راکې وبکې را پس مونږ او جلا پټکې مو تلاندې خودلې خزه چلو دا سرګټ خو پرې د لره خبره ده سرګټ خو مونږ اسکلې نه جوړم غانا مې لګولې ده سمې لګولې غانا مې لګولې دا موبایل مې وخت نیولې او سپیکر مې آن کړي او دا شیخان راضي او ما غانا لګولې ده په ایمان یو تر پسې جمعات کې مونږ کې مړه زما جيبه دوست ته په یو غانا باندې را پسې مونږ باندې په یو سرګټ را پسې مونږ باندې او جمعات کې را سره ناس زم غیبت کوم تم غیبت کې نه مې ستا خوله در بنده کړه نه زما خوله را بنده کړه او غیبت د سرګټ نه سخته ګناه ده د پوډرو نه سخته ګناه ده د زنا نه سخته ګناه ده بدرنګ او قبیح ګناه غسه شه ده او نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم سړی غیبت د مسلمان کوي کلمه د شهادت به نه نصیب کیږي نو غیبت به نه کوو ان شاء الله غیبت به نه کوو انچا غیبت به نه کوو او کرانه او شو چړې برا باندې نګدي ورته خیر دې مانه سکوتاهی شوی دا ماته عفو کا ګوره به بدر نه مونږ غواړي به بدر نه روزه غواړي به بدر نه زکات غواړي اسبم نبی د عائشه رضی الله عنها د قسم نه مسله یاد شو چې قسم مات کو خو دیرش او خان الال کړل لس یوزل لس بیا ها نو موږ به ان شاء الله سکو به موږ قسم نکو په معمولی خبره باندې لا اله الا الله محمد رسول الله توبه د خدای مسلمان ولیکه قسم هغه معمولی خبره وته په قسم کې نو قسم بنکو یو بل تب ان شاء الله د نیکی ترغیب ورکو د اعمال صالحو او د عائشه رضی الله واقعه به ان شاء الله کور ترسو چې به احتیاط غور هغه مار او وجلې شو دولس او خان ورکل سوی ورکل دولس او خان نو چې ما ته د مسلمان په مری باندې چاړک دو ګورو دا مسلمان دی پټو پک باندې اولو مسلمان اولو په ایمان یو وایا هغه وې زه مسلمانم زه ورته کینم په لار کې دز هغه ولم او به دیت زما صاحب بچي دیت ور کوي نو قتل بنکو الله مو د قتل نه وساتي الله مو د دروغ قسم نه وساتي عام قسم نه د خدای وساتي ها دروغ نه مو د الله وساتي او که چا قسم وکړو نو کفاره چکم دی بار پروجو سره نسی او په دریو اکتفا مکوي د سیرت ابن هشام لیکلي که چا د یو قسم کفاره ادا کړي به قسم نه کوي به قسم نكي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. درود شريف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. شبیر احمد سے سوک بیمار دے تو پارا دعا درخواست کرے دعا بو تغواړو ان شاء الله او ما تاسو وړاندې ول چیرونو ملمانه زمونږه جمعه په جمعه باندې الحمدلله غنیږي هغه جمعه باندې ما دا خبره کړې و زمونږ بار سین ته ضرورت ده سین ته زمونږ ضرورت دی د پاره او د چار دیوالۍ ضرورت دی ځکه چې بیګاز خپل ما خپل اولیدل دلته دا خوج دروازې بندې و دي برنده کې سپیکر زیدل دی برنده کې ما نه ولیدل خو هغه طالبان خو به شړی او طالب له خدای سپم مخ ته نه راولي تر سوچ هغه توبه نه استلی پری دی نه یو دو طالبانو سپم مخ کې کړو نو زور بسرانو مال کور مران شه بس ته پری دی چې یو قتلم داس کانی لاس او غرزول مال دا تاسو به نه راځي نو اوس طالبان نشته نو د زیل سپیره زیدا جمعات ته ښا نو دا خبره اره جمعه باندې کدا سي پډډا وخینو به خوان نه کوي یاره
خخته په کار دا زه دیوال لا تعول غواړي چې دې ځکه چوکه ولګو ان شاء الله چې بیا د ماخام او د مخصن منځونه ان شاء الله بار کو خو خمو ده کنه وګورئ یاد ساتئ دا د اخرت سودا ده کو به ان شاء الله کنه به کو به ان شاء الله ښا نو دې دپاره سمرګري تیار شي او چاته مه محتاج وي چاته هم ځکه محتاج وي چې اوس سبا د کارخانو ته لاړ شم ولته مې سګور چې مولوي صاحب تا چې بیان کې ویل چې کارخانو له چاندې له نظم بې غیرته اوس خو راغلی نو ماته هم پیغور مو جوړوئ او دا صادر ګرځولو چاندا دینه به دا ښه وي چې څو ملګري تیار شي او د دې مانځه نه بعد راته ووایي چې انشاءالله تقریبا دا ټوټل په دې باندې 6,60,000 په دیوال او په لختي لګېږي او تقریبا 2.5 لکه یا د څه کم 3 لکه په دې ځای باندې لګي داسې دونه سیز نه دی او که داسې یو کس وي چې 1 لک زه درکوم یو وي 50,000 زه درکوم بل وي 20,000 زه درکوم چې لږ کسان راجمع شي انشاءالله لښکر به ترېنه جوړ شي او یاد ساتئ قسم په خدای چې زه له قسم خورم زما دا محلې والارونه چې دا غریبانان دي څه چې وختو ما سره ټولو تعاون کړی دا د شپې خدمت وي هر څه وي په سپینه ګیره باندې لګې وي قسم دی ما نه جارو زما د طالب لاس کې نه پرېږدي خو نه خیر دی دا د نبي علیه السلام مدرسه ده د هغې جومات دی موږ او تاسې به تعاون د حوض کوثر دپاره انشاءالله کوو چې هلته میلاویږو نبي علیه السلام سره خوښه مو ده نو چې څومره ملګري زړه کې داسې یو کلک عزم وکړئ انشاءالله تقریبا دا 12 لاک روپۍ زیاتو کم دا دی چې برابرۍ نو 12 لاک روپۍ چې 50,000 شي نو 24 کسانې برابرۍ موږ سره خو بلا کسان دي نو چې 24 کسان وي چې 50,000 نو 12 لاک روپۍ شي انشاءالله زموږ دا کار د 15,14 ورځو کار دی دعا وغواړي رب العالمین خدای د غیبونو انتظام برابر کړي نور مدرسو دپاره بلا چانده غواړم او ملګري کوي خو دلته که اوس زه خپله ویم نو بیا به ملګري وایي چې زه خو به هر حال یو خو میلمانه راغلي میلمنو ته نه ویم ښه خپلو ملګري د ځنګلي د دې خوا او شا درې دا زموږ وروڼه دي ګاونډیان مو دي او په دې د جامعې حق دی دا د مدرسې ګاونډیان دي هسې نه تنګي والا دا علما راغلي مردان نه راغلي پنډۍ نه راغلي چې مولوي صاحب مونږ له دې چل غلی کړی نه نه رونو تاسې به راته دعا کوئ انشاءالله او دا به جوړوي دا قوم بیا جوړوي انشاءالله دا غیرتي قوم بیا جوړوي او انشاءالله زما د بار ملکونو زنانو ته او مردانو ته ځوانانو ته درخواست دی چې مونږ سره برفور تعاون وکړئ مونږ سره د مدرسې دپاره دعا مو غواړئ او تعاون وکړئ چې مونږ مدرسه دا کار خلاص شي ځکه دا د الله د نبي صلی الله علیه وسلم نسبت ته جوړ مدرسه ده چې سپي پکې ګرځي بې ادبي ده ډېره بې ادبي ده او بې ادبي دې ډېره ما په قسم دی چې ما د سپي بول بار وغورځول په 2 څپلو کې مې داسې ونیول او بار مې وغورځول نو زیاتی دی لږ ښه ځکه زموږ د جومات لاره ټولې لارې دي یا الله یا رب یا ارحم الراحمین الله د غیبونو انتظام برابر کړي یا الله زمونږ د راروانې جمعې پورې خدایا الله زمونږ دا مسله حل کړي یا الله خدایا خښتې یا الله سمټ یا الله د ګلکار پیسې سریا الله دا ټول ستا په فضل باندې کېږي یا الله د غیبونه برابر کړي یا الله مونږ چاته مو ودروه خدایا اوس پورې د ربه نه ودرولي ربه لاک شکرونه دي الحمدلله خدایا د دې سپینو ډکو په برکت د دې قوم سپینګیري ماته ناست دي مشران الله د دوی په برکت خدایا د دې مسلې ضرورت پوره کړي د دې جومات د دې مدرسې نور څه ضرورت د لنګر دپاره تعمیر دپاره الله دا سلسله جاری او ساری وساتي یا الله د زموږ د ټولو پریشانۍ ختم کړي یا الله زموږ د ټولو پریشانۍ ختم کړي یا الله دې مدرسې سره چې چا څه قسمه تعاون کړی یا الله یا یې کوي په دواړه جهانه بدلی ورنصیب کړي د دې مدرسې زاړه اراکین قبر کې پراته دي الله قبرونو کې دي زنانه دي مردانه دي الله د ټولو قبرونه منور معطر کړي او الله زموږ د ټولو پریشانۍ ختم کړي بیت المقدس ته دعا وغواړئ لاسونه بره کوي یا الله او دا لاسونه نور موچت کوي دوا من خدا یقین دی الله ته زموږ لاسونه که لاندې که باندې تعلیم بذات الصدور خو خدایا زموږ دا یو خپل د زړه ارزو تمنا ده الله د فلسطین د مسلمانانو په حال ورحمېږي یا الله د اسرائیلو زور ختم کې الله یا الله زموږ حکمرانان ار یو خدایا الله ار یو حکمران الله په شمول د سعودي عرب د حکمرانانو په شمول د پاکستان په شمول د افغانستان په شمول د عراق په شمول الله د اسلامي څومره ملکونه چې دي الله د ټولو حکمرانان ار یو د زمانه خالد ابن ولید وګرځي یا الله لګ اسرائیل دي خدایا نن د موسی په قبله نن د عیسی په ولادت زبان دی
अल्लाह अगुई बमुना रा गुरज़ई रबा या अल्लाह ज़मंग अरियो हुक्मरान की बहादुरी रावले अल्लाह मंग नन जु यूरोप पसी गुरजू द यूरोप तरीका खपलो अल्लाह यूरोप लगे रे अगुई ज़मंगा अगा कुल बैतुल मुक़द्दस अगे बांदी बमुना गुरज़ई दुआ वाले अल्लाह अमेरिका और द इस्राइल मरगरी अल्लाह नेस्तव नाबूद के अल्लाह नेस्तव नाबूदी के अब या अल्लाह ज़मंग हुक्मरानान त जिहाद जज्बा जड़ के वाचे या अल्लाह ज़मंग हुक्मरानान तहज्जुद गुजार के या अल्लाह ज़मंग हुक्मरानान पर जिहाद आशिकान के या अल्लाह मंग दखपुल हुक्मरानान का गुई जिहाद ऐलान के मंगे पौजेन अल्लाह मंगे फौज द पारा कबूल के अल्लाह ज़मंग अरियो हुक्मरान अल्लाह मोहम्मद बिन कासिम उगरजे अल्लाह खालिद बिन वलीद उगरजे अल्लाह द ज़ुल्म खुदा दा खौफ और यार खत्म के या अल्लाह द जिहाद जज्बे जड़ के पैदा के या अल्लाह ज़मंग असलहा द मुसलमान खिलाफ इस्तेमाल मके अल्लाह अल्लाह द इस्लाम अल्लाह पर तायीद के द इस्लाम पर दिफा के द बैतुल मुक़द्दस पर दिफा के अल्लाह द मदारिस पर दिफा के द मसाजिद पर दिफा के अल्लाह ज़मंग असलहा इस्तेमाल के रब करीम अल्लाह अल्लाह मंग डेर आजिज आयु अल्लाह द पिंजो कालो बचान अल्लाह दे सालिमानो द मैन दो पगे के शहीदान करल अल्लाह दे इस्राइलो न खुदा या ज़मंग बदला वाखले अल्लाह अल्लाह दे अमेरिकी न बदला वाखले ज़मंग अल्लाह दे अमेरिकी समो दौड़ान दे उलमा स्तन पोरे वतल स्पी वर्तरा पर खुदल कसम दे अमेरिका चनन सिलेंडर दा उचगे वई जिस अर्स मनम ता इसन मनल अमेरिकी वल्लाह कनन द अरब मुसलमानान रा पासे दल और ज़खोया मोहम्मद बिन सलमाना अल्लाह दे जमादा खबर अस्ता वक्त वरसई प्लार दी बुढ़ा दे खत्म दे कमजोर दे नौजवानी रापासा ऐलानु का चे ए मुसलमानानो राज़ी असलह ज़दर कुम जानरा और सवई इंशाअल्लाह मंग द मुहम्मदी मदरसे ना द बैतुल मुक़द्दस पर खौरा बांधी जान द पार जिहाद अफजल और मर्ग बेहतर गणु इंशाअल्लाह ए मोहम्मद बिन सलमान मंग दर सर अहद दे वअददा इमरान खान ज़मंग दर सर अहद दे वअददा ए द इस्लामी मुल्कुन हुक्मरानान और पासई इस्राइल डील लग दी और कसम दे चिस्तर की और बांदेरा उबासी दाडेर बोझदिल कौम दे दाडेर बेकार कौम दे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ते पयोरस 500 वक्त नरा ओलेगल ए उमर मंग मुआफ का हाय रबा अगर फलस्तीन च उमर खतवर ओलेगलो प दरवाजे राजोरन को उमर त लारी तरागल ए उमर अर्स दे मनु मंग सर जंग मकवा अल्लाह बे प अरब के उमर पैदा का अल्लाह सम अमीन हुई या अल्लाह प अरब के बे अल्लाह उमर पैदा का बरकैला सुना अल्लाह त या अल्लाह बे उमर पैदा करबा बे खालिद बिन वलीद पैदा करबा अल्लाह बे मोहम्मद बिन कासिम पैदा करबा या अल्लाह हुक्मरानान की जिहाद जज्बा रावले अल्लाह परानसा सुमर च पैगंबर गुस्ताखी करे अल्लाह नेस्तव नाबूदी के ए सुमर खुन के हुक्मरानानो प पाकिस्तान में बादशाही न कोई मंग प्रेदई प पारस पम बादशाही कोई इंशाअल्लाह वजीर आज़मी दस्तासी सदारत दस्तासी मंग त जिहाद लार प्रेदई दुई त सफारतु न वर ओले गई च मंग द दिन बाद तासी सर अर्स कट मंग द बैतुल मुक़द्दस पर जात बांधे जान कुर्बानो या अल्लाह ज़मंग हुक्मरानानो के दा जज्बा रावले अल्लाह कम मुजाहिदीन चितली दे और रवान दी बैतुल मुक़द्दस अल्लाह खैर और आफियत सरे वरसे या अल्लाह खैर और आफियत सरे वरसे और या अल्लाह द फलस्तीनियानो लाश की अल्लाह शगी एटम बम ते न उगरजे अल्लाह या अल्लाह द इस्राइलियानो स्तरगिरन दे के अल्लाह द यहूद स्तरगिरन दे के इखलास सर आमीन हुई या अल्लाह स्तरगिरन दे के या अल्लाह ला सुने शल के या अल्लाह पे शल के और खुदाया तैब उर्दगान खुजन और पे जन्म ना खो या अल्लाह दा से गोलान पर मुल्क के पैदा का अरब के पैदा का माँ खुदा से उर्द जुमी मांजन बाद रवानी की काश उर्दगान का तनजी अल्लाह दी पजड़ के दतलो पैसा रावाला और ज़मंग हुक्मरान अंदर बस माजिगर अल्लाह दरवर सवा और दियो तो खुले न दे अल्लाह दा उबासी चिया बच्चे नो राज़ई इंशाअल्लाह मंग पदी खुशहाल आयु
दे जोन रात द शहादत मर्ग बेहतर दे कने दे ए दे ईसा पे क़िबला जान न वजने मरा बेगैरतूब नहीं पकार ईसा अलैहि सलाम आखिर राजी जमा द नबी ताईद बकई नन बद ईसा पे क़िबला जान न वजनु बे इंशाअल्लाह या अल्लाह त जमुंग द टोलो खातिमा पे ईमान फरमाए अल्लाह जमुंग द टोलो परेशानी खत्म के दे यहूदियानो नसरानियानो दहरेनो साजुशुना द इंदवानो अल्लाह पहल की औ द मुसलमानानो पे जमाअतुनु की वाले रावले दे यौ बल पे खैर के मो इस्तेमाल के अल्लाह दे यौ बल पे खैर के मो इस्तेमाल के जमंग द टोलो द बीमारान रोग सेहत नसीब के कर्जारान द कर्जुन नखलास के जमंग जिलुन के मुसलमानान पर आती दुआ उगाड़े अल्लाह द जिलुन नेरा उबासे अल्लाह मुसलमानान द जिलुन नरा उबासे सुमर मशरान वफात शिवी कब्र ने मुनव्वर मुअत्तर के आखिर वक्त मुदा कलिमा नसीब की चला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।